حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. قرآن پاک کے اللہ رب العالمین دا علماء دا شان حوالے سرا ارشاد فرمائی بیشکا دا اللہ رب العالمین پا بندیانو کے عالمان دا اللہ نزیات یریدن کی دی، یعنی عالم دا هغه مقام او هغه حیثیت لري چې د علم په برکت باندې الله رب العالمین په خپل باندې گواهی کړی ده چې صرف عالمان دا د الله رب العالمین په بندیانو کې داسې خلق دي چې دوی د الله نزیات یریدونکي دي. حضرت آدم علیه السلام په مخ د ځمکه باندې ړومبنی انسان، ړومبنی رسول، ړومبنی پیغمبرو. الله رب العالمین ورلا علم ورک او د هغه علم په برکت باندې الله یو ډیر لوړ او اوچت مقام ورک. آدم علیه السلام په باره کې الله رب العالمین فرشتو ته او فرمایل چې زه خپل خلیفہ په ځمکه باندې پیدا کوم. چې فرشتو دا اوریدل نو فرشتو هیڅ قسمه اعتراض نه کړي، خو دومره وا تپوس د الله نه کړی دی پروردګاره ته چې کم خلیفہ په ځمکه کې پیدا کې ناغه خو په ځمکه کې خون ریزي کوي، فساد وکړي، داسې انسان پیدا کې. الله رب العالمین وته فرمایي چې زه په هغه کارونه پوهیږم په کومو چې تاسو نه پوهیږئ، لہذا تاسو د اعتراض جواز نه جوړیږي. فرشتو سمدستی اعتراف او کو پروردگار تعالی را پاکی دا او ته په هغه کارونو باندې داسې پوهیږي چې مونږ په هغه کارونو بالکل نه پوهیږو، پروردگار مونږ اعتراف کو او مونږ معافی غواړو. بیا الله رب العالمین فرشتو ته خودل چې زه بدلم علم ورکم، تاسو لبم علم درکم او تاسو به بیا یوځای امتحان واخلم او ګورو به چې څوک به کامیاب وي او څوک به هغه امتحان کې کامیابی ترلاسه کوي، کامیابی به حاصلوي. الله رب العالمین دا مضمون په قرآن کې راوسته دی. الله رب العالمین آدم علیه السلام له او جمله ملک او جمله فرشتو له الله رب العالمین علم او تعلیم ورکو او د هغې نه بعد الله پاک ته تپوس کوي. د آدم علیه السلام نه هم تپوس کوي او د فرشتو نه هم تپوس کیږي چې ما کوم علم تاسو له درکو نو تاسو اوس د علم بیان کې او د علم راته تیر کې. فرشتو هغه علم بیان نکړی شو کم چې الله رب العالمین ورکړو او آدم علیه السلام هغه علم چې څنګه زده کړو او ما هغه شان بیان کو نو الله رب العالمین ډیر خوشاله شو او فرشتو ته وی چې د لما اوچت مقام ورکړی دی ځکه چې د علم حاصل کړی دی او د علم په برکت باندې یو اوچت مقام ته ورسید. لہذا تاسو ته زما حکم دی اوس جودو لآدم، تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. نو فرشتو ټول چې کوم فرشته په کم ځای کې وا هغه ټول فرشتو یو په یو آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړله. د آدم علیه السلام علم د دې ځای نه معلوم شو چې دا علم یو داسې اوچت او عالیشان مقام دی چې د دې په برکت باندې الله رب العالمین انسان مسجود الملائکه وګرځو. د فرشتو تعظیم ډیر دی خو آدم علیه السلام له د دینم اوچت مقام ورکوي، تاسو فرشتي خو آدم علیه السلام ته سجده وکا. دې نه معلومه شو چې آدم علیه السلام ته د علم په برکت باندې یو ډیر عظیم او اوچت مقام ورکړی شو. هغه مقام په دې شکلو چې الله پاک فرشتو ته وی سجده ورته وکړي. فرشتو ټول آدم علیه السلام ته سجده وکړه او په دغه وخت کې د آدم علیه السلام د علم نه منکر، د آدم علیه السلام د علم نه نفرت کوونکی هغه صرف شیطانو. د آدم علیه السلام هغه علمی مقام نه منو، د هغې په وجه باندې انکار د آدم علیه السلام طرف ته د سجدې نه شیطان وکړو
الله رب العالمین شیطان د کم ځای نه کم ځای ته ورسو او د شیطان نه الله پاک سره جوړ کړل ابلیس لعین ته جوړ کو او تر قیامت په د باندې لعنتونه براوريږي نو معلومه شوه چې علم یو داسې اوچت مقام دی چې د دې قدر کې نو الله پاک به تعالی قدر او عزت درکوي عالیشان او بلند و بالا مقام به درکوي او که د علم بې قدري وشي انسان په خپلم ذلیل خوار و رسوا شي او د اولاد او نسلونو هم خوار و ذلیل شي رسوا شي نه د خپل ځان د بقا او د خپل ځان د عالیشان مقاماتو د حصول لپاره علم اوکا او کم چې عالمان چار چاپیرا زمانه کې او په محله کې په علاقه کې او په دې دور کې تیریږي د هغه عالمانو قدر احترام اوکا د هغه عالمانو عزت اوکا نه دا یو ډیر لوی مقام به الله رب العالمین تاسو لم در کې تاسو اولاد لبهم الله پاک دغه شان اوچت بلند و بالا مقام ورکړي آدم علیه السلام لومبنه پیغمبر دی لومبنه په مخ د ځمکه عالمو او شیطان په مخ د ځمکه د آدم علیه السلام سره چې کم نفرت کړی نو دا د علم په وجه باندې شوی دی نو موږ به د علم سره محبت او د عقیدت اظهار کو او د عالم سره به مینه کو په دې وجه باندې موږ به زنده باد یو او کومګه الله دې نکي د عالم سره نفرت وکړو نبي شیطان څنګه ذلیل خوار او شرمنده او رسوا شو الله دې نکي موږ به هم د عالم او د علم د نفرت په وجه باندې دغه شان حیثیت ته رسیږو هغه مقام ته برسیږو کم ته چې شیطان رسیدلی دی الله رب العالمین دې نه ټولو ته نجات ورکي د علم او د علماو شان د هغې اصل حق هغه د الله پاک مونږ باندې ښکاره کړي چې مونږ د عالم قدر او پیژنو حدیث مبارک کې راغلی دی العلماء ورثة الانبیاء عالمان دا د انبیاء کرامو وارثان دي اوس د آدم علیه السلام نو اخلا تر نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم پورې څومره انبیاء او رسول راغلی دي نه د عالمان د دې زمانه دا د هغه ټول پیغمبرانو وارثان دي اوس عالمان چې کم کارونه کوي نه دا د عالمانو د انبیاء وارثان دي دا غوی په نقش او قدم باندې روان دي څنګه چې انبیاء او رسول الله ته خوخو دا سه علماء دین علماء اعظم علماء کرام الله ته خوخ او نیازبین خلق دي نو د عالمانو قدر کول پکار دي زمونږ په معاشره کې مونږ ته یو مشکل را پیښ دی هغه مشکل دا دی چې زمونږه دنیا او سچ په دنیا کې خلق دي دا ټول خلق پریشان دي او دا سوچ دي چې مونږ ته بسنګ سکون ملو شي د دنیا د سکون حاصلولو مسله دا الله د علم سره وابسته کړي او تړلې منسلک کړي دا که څوک وایي چې موږ ته په دنیا کې سکون ملو شي نو د دنیا سکون او ورسره د آخرت سکون دا په علم او د علماو په صحبت کې دی چې عالم در نه جوړ شو الله به د دنیا او د آخرت سکون درله درکړي دویمه مسله چې هغه ډېره زیاته خطرناکه ده او زمونږه په دې دور کې ډیر خلک دا شکایات په زړونو کې لري هغه مسله دا ده چې هر نوجوان که الګ دی که جینې ده هغوی د مور پلار او د مشر کشر تمیز نه کوي مشر کشر نه پیژني خصوصا د مور پلار په غټې پیمانې سره نافرمانی کوي حق تلفی کوي د مور پلار حقوق دا په انګریزي تعلیم کې نشتا په عصري علومو کې د مور پلار حقوق
څوک نه خی چاته حقوق چې الله ښودلی دي نو دا په قرآن او په علم دین او په دین اسلام کې الله ذکر کړي او ښودلی دي. نو کم مور پلار ته دا مسئله چې زما بچی زما د لاسو وتلی دی زما نافرمانی یې کړې ده یا روزانه بنده یریږي چې بچی به اوس زما نافرمانی وکړي زما ګریوان ته به لاس واچي یا زما لور د اوس به ما باندې سپیړه او چلی غزار برا کی زما حق تلفی به وکي زما د شان خلاف عمل به وکي مور پلار ته چې دا یروي نو دا غلطي دی بچی نه دی کړی. په دې دور کې کم بچیان چې نافرمان دي د مور پلار حق نه پیژني او د مور پلار خیال نه ساتي نو دا د مور پلار غلطي دی چې دا بچی د دین نه لري ساتلی دی. کم بچی او کم ماشوم چې د دین نه لري وي نو د هغې نتیجه به هم دی چې د به د مور پلار حق هم نه پیژندلی او چا چې د مور پلار حق نه پیژندلی نو هغه په څاروي او په مور او په پلار کې څه فرق کولی شي. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور کې یو سړی راغی او خپل امیر المؤمنین ته د خپل بچی شکایت لګولې دی حضرت زما زوی په ما باندې غزار کړی دی او دا وګوره په دې ځای م وښلی ما هغه وګوره په هغه ځای م وښلی ما خپل زخمی ځایونه ورته ښولی دي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي وی لاړ شه او خپل بچی دې راوله د کم بچی خلاف چې تا شکایت دلته راوړی دی لاړ شه هغه خپل بچی م راوله او ما ته مخې ته پیش کا ستا خبره مې واورېده چې د هغه خبرې م واورمه د هغې نه بعد چې څه مناسب فیصله وي هغه فیصله به وکړمه. امیر المؤمنین دا سړی لیږلی دی کور ته او دغه ټیم کې دا سړی راغلی دی د کور نه لاس نیولې خپل زلمی بچی بوتلی دی او د امیر المؤمنین مخې ته ودرولی دی. دغه ټیم کې ته تپوس کوي امیر المؤمنین ورته فرمایي وی تا د خپل پلار وښلی دی وی او ما وښلی دی وی پسه دې وښلی دی یو لوی کوتک و هغې یاد که وی په دې مې وښلی دی په کم کم ځای په سر او په اولو مې وښلی دی وی ولې دې وښلی دی. نو بیا دا نوجوان وی چې صاحب تپوس کوي چې ولې دې وښلی دی نو زه به درته اوس وجه بیان کم ته پې غوږ کېږده. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته غوږ کېښوده او دا نوجوان گویا شو. اوس دا نوجوان خپله قصه کوي وایي زه ماشوم وم او لږ لږ د ګرځېدو شومه نو زما پلار چې دی هغه څاروي ساتل نوې دی لږ ستړی به شو نه کله کله به ما ته وی چې بچیه ما سره راځه نه په ځنګل کې غویان به سره و نوې هغه څاروي به سرول اخر کې دا پلار معمولی شان کمزوري شو او چې بل اسره یې زما ولیده نو بیا دې ناراستم شو نو بیا به ما له څاروي راکړل او ما به ځنګل ته بوتلل هغه به ما سرول او پلار به مې کور کې و. پدې کې به ګرمي راتله یخني راتله زول او طوفان او باد او باران بم راتلو ما به څاروي ایک یوازې سر باندې بوتلل او په ځنګل کې دا غویان به مې سرول ماښام به کور ته رالم. یو ځل مې شکایت کور ته پلار لروړو چې داجی زه خو نور دا غویان نشم سرولی وی داجی راته وی چې ولې نشي سرولی وجه څه ده وی ما ورته وی چې داجی کله دا یو غوی په بل غوی باندې ورمنډه کی او دوی ښکر یو بل ته اړم کی او یو بل سره جګړه لګولی وي نو ما له خو د دې چل نه راځي دوی زورور دي زه خلاصولی نشمه دا ښکرې د یو بل نه جدا کولی ولا نشمه چې یو خواشي او بل خواشي. وای داجی راته وی چې بچی دا خو سدون غټه مسله نه ده او پاسې د یو کوتکې را لراک او بچی چې سبا ځان سره چې سبا ځنګل ته څاروي بوځي نو دا کوتک هم ځان سره یوسه او اسانه طریقه د یو غوی چې کله په بل غوی حملو کی او د یو بل سره ښکرې اونخلی او ښکرې اړم کی نو دغه وخت کې چې کم زوروري نو دا کوتک د هغې زورور غوی سر لره خلاصوه
ناغه به یا لګېدلی یا بنی لګېدلی او دی به د دغې ځای نه تښتي او جنګ به خلاصېږي. نو ګوره کله چې کم غوایي زوروري په هغه غزار کوه. نو امیر المؤمنین ته دا نوجوان وایي دا جي راته ډېر اسانه طریقه وښوله، په ځنګل کې ډېر اسانتیا راته میلاو شوه. یو غوایي چې زورورو په بل به حمله وکړه، دی زورور له به مې کوتک سر له راخلاص که جنګ به ختم او غوایي به د هغه ځای نه منډه کړه، جنګ به بیا نه کو. ډیره زمانه تیره شو، دغه غویان به مې ځنګل کې سرول. یو ځل کور ته رالم چې کېناستم، یو شیبه ناستم، ناګهانه پلار او مور مې خپلو کې روان شو او پلار مې غزار وکړو په مور باندې او بیا د زور او جګړه جنگ دا دې حد ته ورسېد چې پلار مې د مور باندې راکېښول او ډېرې وواله. نو آخر زم انسان یم، په مور باندې خفه شوم. نو هغه د غوانو هغه کوتک مې راواغېستو او ما کتل چې کم پکې زوروري د هغه سر له به را پرېږدم. وایي چې مې وکتل پلار زورور دی او مور عاجزه ډېره کمزورې د ځان ته خلاصولی نه شي. وایي چې پلار زورور و، مخې سره ورمنډه مې کړې او د پلار سر له مې هغه کوتک را پرېښو. نو اوس دا دې راغلي دي ګیله کوي، نو دا چل خو راته پلار ښولی دی چې څوک ډېر زوروري د هغه سر له کوتک را پرېږده، جنګ به پخپله خلاصېږي. امیر المؤمنین د نوجوان د پلار ته مخ مبارک راواړو او امیر المؤمنین ورته فرمایي وایي تا د خپل بچي ته صرف دغومره ښولی دي چې کم زوروري نو د هغه سر له راخلاصوه، نور څه دیني تعلیم دی وله نه دی ورکړی، چې ته نیغه لار دی ورته نه ده ښولی، چې ته د علم او د حدیث او د قرآن سایتونه دی ورته نه دي ښولی، د مور پلار حقوق دی ورته نه دي ښولی. دې زلمي چې سم کړي دي نو دی ښه کړي دي، ځکه تا ورته چې څه ښولی دي په هغې عمل کړی دی. نو ګوره دې بچو سره که دوی د مور پلار سره حق تلفي کوي او د مور پلار سره بدتمیزي کوي، د مور پلار عزت نه کوي، نافرمانی کوي، نو دا د دې بچي غلطي نه دی. بېشکه چې یو شان سره دا به د بچي غلطي ګڼلی شمارلی شي، خو دا غلطي د مور ده، دا غلطي د پلار ده چې دې بچي ته یې د مور پلار حقوق نه دي ښودلی، د دین ته ناستی ورته نه ده ښودلی او دیني ماحول ته لیږلی نه دی، قرآن او سپارې سبق لی نه دی لیږلی، عالمانو سره ناستې ته نه دی پرېښې، مواقع بچو له نه دي ورکړې. نو پښتانه وایي چې او دې کړه په خپله نو ګیله مه کوه د بله، چې تا د خپل بچي صحیح تربیت ونه که نو بهر خو څوک جنګ جګړې له نه ځي، ړومبنې جنګ جګړه به خپل مور پلار سره کوي. نو برای مهرباني د خپلو بچو صحیح تربیت وکړئ، عالمان ته نه جوړ کې او لوی لوی ولیان به ته نه جوړ شي، ستا بم خیال ساتي، ستا د دوستانو بم خیال ساتي او ستاسو د رشتہ دارو بم خیال ساتي، په خپله بم په سمه لار او نور خلک بم سمې لار ته رابلي. دا به د مور پلار ګټه وي، د آخرت دپاره یو لوی نجات به د عذابونو نه. نو خپل بچي دینی ماحول کې کېنوي، دینی ماحول او دینی مواقع ولو ورکې چې ستاسو بچي دین زده کړي نو ستاسو قدر به ورته خود به خود معلوم شي. کم خلک چې دینی علم حاصل کی الله رب العالمین هغې له ډېر لوی مقام ورکوي، د دنیا او د آخرت چې څومره مسایل دي ټول به وله الله حل کوي. خو چې بنده د الله رب العالمین د رضا د پاره علم حاصل کی، د الله د رضا کولو په غرض باندې بنده علم دین حاصل کو، د دنیا او د آخرت ټولې مسلې به الله حل کوي. خو اخلاص پکې شرط دی، چې اخلاص وو انسان به کمال ته رسیږي، که اخلاص نو نو تر د اسمانه پورې اوچت به لاړ شي، خو آخر به پړ مخې نسکور را پریوزي. نو اخلاص په هر میدان کې او په هر عمل کې اولنی سوچ دی، اخلاص به بنده په هر عمل کې ځان کې راولي، دغه عمل به مقبول وي د الله په نزد باندې. اخلاص سره علم حاصل کې د دنیا او د آخرت ټولې مسلې بم الله حل کی.
او زمونږ د دنیا او د آخرت مسلې مونږ حل کول غواړو، خو مونږ په مادیاتو باندې نظر دی چې ډیر دولت را سره بهترین گاډي را سره او خپل محل نما کور وی او ډیر پیسې را سره او زما سټیټس ډیر خوي، زمونږ په دې خبرو باندې نظر دی، خو سکون په دغه شي کې نشته. سکون صرف علم کې دی، سکون د الله والو مجالسو کې دی، سکون د الله په نوم کې دی، سکون د آخرت په فکر کې دی، سکون د آخرت په یادولو کې دی. نمونږ تاسو کو سکون حاصلول غواړو نو علم طرف تراشه. دا علم حضور علیہ السلام فرمای العلم نور، دا علم یو رڼا ده، خپل زندگی په رڼا باندې بتیر کې د بل د زندګۍ نه تیارې بم اخوا کې د بل زندگی بم روخانه کې نک سکون او رڼا نورانیت او خوشحالي غواړي نو په خپل بچیم دا علم لراولا، علم لوخور کې الله رب العالمین با عالی شان مقامات تر لدر کی. دا خبره اوشو چې سکون د دنیا او د آخرت او د دنیا د آخرت د ټولو مسائل حل دا صرف په علم کې پروت دی او د عالمانو په ناسته کې پروت دی. محمود غزنوی دا یو هیرو تیر شوی دی، د مسلمانانو بادشاہ دی او په ډیره رقبه باندې د یو اسلامی نظام تیر کړی دی، اسلامی نظام چلول دی. محمود غزنوی یو ډیر لوی مسلمانانو د پاره یو لوی کار کړی دی، هغه د چانه پټ نه دی، د اسلام د پاره ډیر کوششونه کړی دي. محمود غزنوی خپل یو قصه بیانوي، وای زما په زړه کې یو درې شکونو او هغه درې شکونه داسې و چې ما چاته ویلم نشو. درې خبرې زما پړه کې وی او هغه خبرې مې چا سره شریکولم نشوي. اولنې خبره دا چې زما د پلار نسبت ما ته کیږي چې زه د فلانی زوی یم، نو آیا زه پریشان د فلانی زوی یم او کنه یم؟ نو اوس دا خو څوک چاته ویل نشي چې زما د خپل پلار په باره کې شک دی چې زه د زوی یم کنه، نه خو څوک هم نشي ویلی. نو محمود غزنوی وی پاړه کې مې دا شک و چې زه د خپل پلار حقیقي بچی یم او کنه یم، او دا خبره مې کولم نشوه. هر وخت به دې خبرې مال زړه زخمی کاو. وی دویم سوال زما په زړه کې داو چې حضور علیه السلام او نور انبیاء کرام د دې ټولو پیغمبرانو عالمان وارثان دي او کنه دي. دویم سوال مې داو چې عالمان د انبیاء وارثان دي او کنه دي. او وی دریم سوال مې داو چې پس د مرګ ژوند او ورځ د قیامت شتا او کنه. وی دا درې واړه سوالونه داسې وو چې ما خلیلم نشو راوسته، ما په جبم نشو راوسته دا خبره. وی عجیب خبره وی مال به روزانه زړه زخمی کاو او خو یقین و چې دا حقیقت په دې ایمان دی. وی بیا هم بس رړل به دا تلوسه راتله. یو ځل مې یو علاقه باندې گشت کاو، محمود غزنوی خپل واقعه بیانوي. په یو علاقه باندې زما گشتو، خپل نوکران را سره دي او روانې ما ګورم د کبابو یو کړی لګېدلې دی، لاندې دړې ورته پرتې دي، هغه دړو باندې اور بل دی، د اور لمبې راخیږي. او یو نوجوان دی، هغه د کبابو د کړي مخه کې چې کم اور بل دی هغه اور ته ورنږدې شي، کتاب وسره لاس کې دی، نو دا کتاب داسې دی اور ته ورنږدې کی، په لمبه باندې ورنږدې کی چې رڼا پیو لګي، نو هغه کتاب کې چې څه ښکاره شي نو دغه نوجوان تیارې ته لاړ شي او په تیاره کې هغه سبق یادوي. لږ ساعت پس بیا راشي، دا کتاب واپس د اور د لمبې ته ورنږدې کی چې رڼا پیو لګي، دی پاغه کې څه دوه څلور ټکي وګوري، بیا راشي واپس او تیاره کې ودرېږي. وی ډیر کرته دا عمل وکړو. وی ما خپل نوکر ته आवाज وکړ چې ورشه او دا الک را غواړه، دی الک نه یو څو تپوسو نه کوم. محمود غزنوی له دا الک راغلی دی، د نوجوان نه تپوس کو نوجوان دلته سکه. دا نوجوان وته وی چې صاحب زه خو طالب العلم
او دلته راغلیم کتاب یادوم مسلې یادوم سبق یادوم. نو محمود غزنوي ته نه تپوس کوي ایته چې سبق یادې نو اول دی اور لمبو ته کتاب مخامخ کې بیا تیار کی ودرېږي شیبه پس بیا د اور لمبو لراشي بیا تیارې لاړ چې دا څه معامله ده. دغه نوجوان وته وی چې نور کله بازار عالمه د کبابو د کړي د دې اور پرانا باندې یو شان به ولاړو ما به کتاب ته قتل په دې رڼا چونکه ما سره جمعات کې د لایټ او د ډیوی وغیرہ انتظام نشتا نو زبر عالم د کبابو د کړي لاندې چې کم اور بل د په دغه رڼا شعلو باندې ما به دا کتاب وکړه او زه به ولاړم کوم پور سبق نو یاد نو ما به یادو دقل ته به یو شان ولاړم. اخر راته د کبابو چې د چا دکان د کړي والا مالک دی غوسه شو چې زماره دکان مخه کې ولاړې زه د پنا کړي مانو ته اخواشه نو زما خو مجبوری ده نظر شمنو د دې لمبو ته دا کتاب مخامخ کم چرنا باندې ټکی دو او وینم نو تیار کې ودرېګم ټکی دو یاد کم بیا راشم نو په دې طریقه خو د دکان مخ ته یو شان نو درېګم خفکیږي او غوسه کیږي. محمود غزنوي چې دا خبر اوره د خفه شو خپل نوکرانو ته وی دا طالب العلم ځان سره کې را روانې کې دغه طالب العلم خپل دربار ته بوتل دی او بادشاہ خپل نوکرانو ته حکم ماته چې کوم شاهي د سرو زرو ډیوه لګیدل د اغا او پاغه کې د زیتون تیل او باته کې دی او د طالب العلم لیور کا چلار شو جمعات کې ځان ته دا بلوا او د دې پرانا باندې کتاب ګورو ماته دوا کوا. محمود غزنوي یو طالب العلم سره دومره لوی نیکی وکړه او د دې نه پس شپه محمود غزنوي خپل دربار ته تللی دی او سره لګول دی سترګې پټې کړې دي او اوده شوی دی. خوب ویني چې د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم خوب کې تشریف فرما شو او محمود غزنوي ته خبره کوي او داسې یو جمله کې خبره کوي چې د محمود غزنوي په زړه کې کم پوشیده درې خبرې او درې سوالونه دي نو د هغې یوې جملې په ذریعه د زړه درې شکونه هغه ټول په حل شو په داسې طریقه او په داسې انداز ورسره خبرې کوي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم محمود غزنوي له خوب کې راغلی دی او ورته فرمایي وی ای د سبکتګین زویا زما وارث سره دې تعاون وکړو پر ورځ د محشر به الله د دې بدلې تعالی درکړي. ګوره د محمود غزنوي اولنې سوال په زړه کې دا و چې زه د خپل پلار سبکتګین حقیقي معنو کې زوی یم کنیم خو چاته ویلم نشي. دویم سوال چې انبیاء کرامو د عالمان وارثان دي او کنه دي چاته ویلم نشي دا سوالم نشي کوله. دریم دا چې په ورځ د مرګ پس ورځ د قیامت او د مرګ پس ژوندون شته او کنه او دا هغه درې خبرې چې چاته ویل نشي چا نم ځان مطمئن کولی نشي. اوس حضور علیه السلام په کوم انداز دل جواب ورکړي د سوالو چې زه د خپل پلار سبکتګین زویم کنه نو حضور وته فرمل اے د سبکتګین زویا د دې نه معلومه شوه چې حضور چاته د بل پلار نوم نالی د اصلي پلار نوم وتالی نه دته او اے د سبکتګین زویا یعنی د مسلې حل د تملو شو چې ته حقیقت کې د خپل پلار بچي دا شک د بے ځای دی. دویمه خبره زما وارث سره د امداد او تعاون وکړو نو د دویم شک دا چې عالمان طالبان د انبیا وارثان دی او کنه نو دغه شک شوبم ختم شو او حضور وته خدل چې زما وارث سره د تعاون وکړو یعنی دا که عالم نه که طالب العلم نه نو د سره چې تا امداد وکړو نو دریم شک دا چې ورځ د مرګ پس ورځ د محشر او د مرګ پس ژوندون شته او کنه نو دغه متحضور دغه مسئله حل بیان کو چې تا زما وارث سره تعاون کو پر ورځ د محشر الله به تا بخي تعاون بر سره کوي. نو یو خدغه چې د دنیا درې سوالات پزړه کې پوشیده پراتو وړي ول زخمی کو نو دغه مسلو حل متملو شو او یو زیاتی خبره ده چې څوک د عالمانو تعاون کوي نو خوب کې ګوره حضور علی السلام دیدار به وته نصیب کیږي نو عالم او طالب العلم د سره به مرستم کې د خیال ساتي د ادب کې د خدمت کې
او د به عزت هم کې د حق تلفی به نه کې د به بیزتی نه کې که د عالم بیزتی دی وکړله نه نقصان به څومره وي کتابونو جمله کتابونو دا مسله واضح لیکل ده چې کم بنده د عالم سره دشمنی پزړه کې لري بغض حسد او نفرت پزړه کې لري او د دې وجہ دنیاوی نوي پوله پټه شریک نه دي کار روزگار شریک نه دي او اسه بیسا د عالم سره دنیاوی اس معاملې نشته خو اسه ته بغض دي اسه نفرت دي نو جمله کتابونه لیکل دي وای کوم خلکو چې علما سره نفرتي نو دغه بنده کافر دي د علم او د علماونه چې نفرت کوي او د دې سبب دنیاوی مقاصد نوي دنیاوی مسائل نوي اسه به صد عالمانو سره بغض ساتي عالمانو نسوک نفرت کوي نو دغه بنده چورلټ کافر دی او د په کفر کې شک نشتا او که واده کړی وي نو خزه په طلاق ده او که د دینه د دې عالمانو د شان کې ګستاخین رستو بچی پیدا شو نو دغه با صحیح اولاد نوي زکه چې د انسان نه ایمان لاړو او د ایمان نه رسو خزه طلاق شي او بیا دغه نه رسو بچی کیږي نو دغه بچی دا صحیح اولاد نوي دا د نکاح پیداوار نوي نو د علماو سره نفرت په مخ د ځمکه اولنې چا کړی دی صرف ابلیس کړی دی او بیا ورپسې چا کړی دی نمرود د ابراهیم علی السلام سره مين خو نه کړي نفرت کړي دي و پسې چا کړي دي داسې زمانه چې تیریږي نو نمائندگان بدليږي نو ابلیس خو به همیشه تر قیامت پورې او نور د مرګري دا به بدليږي را بدليږي لکه نمرود د عالم سره نفرت کړي دي ستی جوړ شو ابو جهل ورپسې نمائندګي کړي د حضور سره نفرت کړي دي ستی جوړ شو او بیا په دې زمانہ کې وګوره چې کم د عالمانو متعلمانو نه نفرت کوي د عالمانو سره بغض او حسد ساتي نو دغه خلق د شیطان د نمرود او د فرعون نمائندګي کوي د ابو جهل نمائندګي کوي نو علم سره مينو کې د عالم سره مينو کې بیا علم حاصل کې خپل بچولې ورکه دا زیور او دا رڼا د خپل بچي د علم په کالو باندې مزین کې خیسه کې روخانه کې او ورسره د عالمانو مجلسونو کې مکینه عالمانو سره مين او محبت هم اوکې دنیا بدیم خوي اخرت بدیم خوي او د دنیا خوشاله بم د ملوشي د اخرت خوشاله بم ملوشي د دنیا سکون او د اخرت سکون دا بم درته ملوشي نو الله رب العالمین نه سوال او دعا ده چې الله پاک مونږ له هغه علم راکي پکم علم چې الله خوشاليږي د هغه علم ندم الله اوساتي کوم علم چې د الله د ناراض سببي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.